د قرآن مجید د یوې کلمې د یو آیت د هغې ادب او احترام کول دا انسان کمال ته رسوي. کتابونه لیکي بشر حافي دا یو سړی و، بشر حافي دا یو سړی و، کتابونه لیکي وایي ډېر سخت شرابي و، هر ټیم به د شرابو په نشه کې پروت و، هر ټیم. یو ځلې په لاره راځي نو چې ویې کتل نو یو ورکوټې غونته کې نسخه پرته ده، په هغې باندې دا کلمه لیکلې ده بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې دا یو کته زرې راوچته کړه، ښکلې کړه، صفا یې کړه، خوشبو یې پرې ولګوله او د خپل پټکي په ول کې کېښوده، د خپل پټکي په ول کې کېښوده، ځکه پخوا به عامو خلقو پټکي به یې ول ښه. نو چې شرابخانې ته روان دی، چې شرابخانې ته ځي او څه وخت دننه کېږي نو خیال یې راغلی چې زما په دې پټکي کې خو سرې کلمه ده، یاره دې سره دې شرابخانې ته نه دننه کېږم، دې سره دې شرابخانې ته نه دننه کېږم. نو علما لیکي وایي هغه د شرابخانې چې کم چوکیدار و هغه سره خوا کې هغه څخه یې دا پټکې کېښوده، وایي دا پټکې دې ځای کې کېدم، وایي چې کله ځم که نه، وی چې کله ځم نو بیا به والم شرابخانې ته وردن نشو. د شرابو په نشه کې ښه مست دی، د دغ کې دور یو لوی بزرګ دی، یو ډېر لوی بزرګ دی، د الله زیارت ورته په خوب کې نصیب شو. وی لړ شه، وی زما یو دوست دی بشر حافي نومې دی، بشر حافي نومې دی، وی هغه ته به زما د طرف نه سلام ووایې، زما یو دوست دی هغه ته به زما د طرف نه سلام ووایې. هغه سړی رالی د خلقو نه تپوس کوي بشر حافي به چېرته یي؟ ها جي خو عام طور سره مشهور په بشر حافي باندې نو بهرحال وایي دغه صاحب رالی او تپوس کوي دا بشر حافي به چېرته یي؟ چا ورته وي صاحب په میخانه کې ګوره د هر ټیم خو داسې سخت شرابي دی چې د شرابو نه بغیر د هغه ګزاره نه کېږي. چې رالی میخانه کې تپوس وکړو وی بشر دلته دی، هغه ورته وایي یو ورشه لکه عالم دی د الله یو دوست دی، د میخانې ته د شراب خانې ته دننه د ورتلو دغه یې ونه شو، ورته وایي ورشه اواز کوه ته. هغه نوکر چې کله رالی د میخانې چې کوم چوکیدار و هغه د پسې رالی وی بشر څوک راغلی دي تا سره میلاویږي. د ده په ذهن کې دا خبر راله چې ګینې بس د مرګ فرشته راغلی ده او روح رانه قبض کوي، یعنې د مرګ فرشته ده او روح رانه قبض کوي. هلته نه په توبو باندې سر شه چې الله زما توبه ده، الله بیا به شراب نه څکم، بیا به خولې له نه راړم، بیا به هېڅ نه کوم. نو بیا هغه ورپسې په دویم ځل سوال جواب وکړو چې دا بشر را روان دی ځان سره توبې وباسي، توبې وباسي. چې رالی دغکې بزرګ ته دغکې ولي ته چې کوم نه هغه کېناستو د الله دپاره لغونته کې موقره که بیا به چرې شرابو ته لاس نه لګوم، خولۍ له به یې نه راړم، خو لیکن اوس مې لغونته کې موقره که نو هغه ورته وایي بشر یو سوال جواب مې کو. سوال جواب څه و؟ وی سوال جواب دا دی چې دا راته ووایه چې عمل دې څه کړی دی، څه عمل دې کړی دی؟ بشر حافي ورته وایي زما به وی څه عملي، زه خو دې ولیدم چې په دې شرابخانه کې د شرابو په نشه کې مست وم، په خپل خود بود باندې نه وم، شراب مې څکلي وو. وی نور خو زما څه عمل نشته، وی څه عمل خو دې کړی دی، ځکه وی د الله د طرف ته راته پیغام میلاو شه چې لړ شه زما یو دوست بشر حافي نومې دی، هغه ته زما د طرف نه سلام ووایه. بشر حافي چې دا خبره واورېده په ژړا شوې، ښه وی زما الله ما ته په دې حالت کې سلام رالیږي، زما غونته کې ګناهګار ته، زما غونته کې شرابي ته هم الله تعالی سلام رالیږي. هغه ورته وی یو خو یې دا راته ووایه چې عمل دې څه کړی دی، د چې سوچ کړی دی که نه؟ وی یاره عمل خو مې دا کړی دی چې بس صرف هغه د بسم الله هغه رقه مې راغستې ده، صفا کړې مې ده، د پټکي د ول پټکي په ول کې مې سنبال کړې ده، دغه یو عمل مې کړی دی. نو هغه صاحب ورته وایي د دغه عمل په برکت باندې درته الله مقام دا درکړو چې د الله در باندې د خپل طرف نه سلام رالیږي او الله تعالی درته خپل دوست وایي. ښه
نه چې صرف د بسم الله احترام وکړو الله بشر حافي له دومره مقام ورکو نو چې د قرآن مجید د نسخو احترام وکړي که نه دله به الله کم مقام ورکوي نو دا ښه